ګران ملګرو، نن صوبایي سیکرټري صاحب ناست دی، خیالي ورته وایم او ورسره زه ډېر ژوند هرکلی دی. نن د ضلعي کونسل اجلاس دی او په دې اجلاس کې به څنګه ستاسو ته پته ده چې په دې اجلاس کې دا اجلاس د دوه خبرو لپاره رابلل کېږي. یو چونکې نن انتخابي اجلاس دی، د دې نه مخکې الیکشن کمیشن د ضلعي د عہدیدارانو لپاره درخواستونه غوښتي وي او مختلف درخواستونه صوبې سره جمع شوي. بیا په دې لسو ورځو کې کنسنسس پیدا شو او الحمدلله شکیل خان زموږ په نوښار ضلع کې هیڅ قسمه دا کېږي، خو د هغې باوجود هم داسې خبره کوي نو زموږ مشران ناست دي، په هغې باندې به هغې خپل دغه کوي. دې کې د شرکت لپاره تاسو راغلی او ماشاءالله ښه په جوش و خروش عزتمندو څنګه چې تاسو ته پته ده چې دلته کومه دا مرحله نن کیدونکې ده، زه به لږه ګیله مو کوم دلته د پارټۍ چې کوم کریم دي، کوم صاحب الرای ملګري دي، کوم چې دلته د پارټۍ کرتا درتا دي، مونږ میا صاحب سره هم دې باره کې وخت په وخت د هغوی نوم رهنمایي د هغوی په رهنمایي ملاو کېدو به د هغوی نه هم تجاویز غوښتل. خو دلته ګیله مې دا ده چې د الیکشن نه مخکې چې ملک کې لا جنرال الیکشن نو شوی نو دلته د فارم سازۍ کاپیانې خلکو ډیر ډیمانډ کو او بار بار به دا اصرار کو چې موږ له ډیرې کاپیانې راکړي شي. خو بیا چې کله ملک جنرال الیکشن وشو نو د هغې نه پس زمونږ زه د خاص ملګرو نه به دا ګیلهمن یم او دا ګیله به ترې وکړم چې بیا نه هغه جوش و خروش او نه بیا اکټیویټیز چې د پارټۍ چې کومې سرګرمۍ وي چې هغه څو پورې تنظیم نی جوړ نو هغه شانتې کارکردګي نشي کولی. خو بهرحال هغه ملګرو به شکریه هم ادا کوم چې چا موږ سره مرسته وکړه، چا کاپیانې چې واپس کولې فیس یې ورکړو او ډېر ملګري ستاسو په نوټس کې یو داسې خبره هم راولم چې کیدای شي ډېر ملګري خواهشمندو د مختلف عهدو دپاره خو د بده مرګه هغوی نه فارم سازي کړې وه نه هغه د کونسلرۍ چې کوم شرط دی 10 کاپیانو باندې یو د ضلعي کونسلر تاسو زما نه ټول تجربه کاره مې پوه هم لرئ هغه
د لسو کاپو هغه کونسلرۍ هغه دغه نو جمع کړي او نه فیس جمع کړو نه کاپیان جمع کړي وي نو کېدی شي چې د ډیرو ملګرو په ذهن کې دا سوال راشي چې مونږ ته خدا چا ویلو چې فلان کې رورم خواهشمند دی فلان کې وایي چې مال لري دا ودرا کړی شي خو دغه کې څه ټیکنیکل او د پارټۍ د آئین باندې چې کم خلک په دغه باندې نه راتلل نو مونږ سره بله لاره نه وه ځکه چې دلته مندو او په نوټس کې دا خبره راشي بیا پیدا شي او بیا هغه داسې وي چې بیا مونږ کې هغه جمهوریت دي چې څوک وګټي مونږ هغوی سره بیا د پارټۍ د پرمختګ دپاره مرسته کوو چې مونږ په هغې ملګرو باندې جرګه وکړو چې یاره اتفاق رای سره یا په یو تحصیل کې تنظیم په وجود کې راشي نو هغې کې زیات امکان فقه طور باندې راکړي دي نو هغې کې زموږ لپاره سالار چې څوک دی هغه جنت ګل نوم راغلی دی جنت ګل ته خواست دی چې هغوی دلته راشي نوم راغلی دی فیاض غوري ته خواست دی چې دلته راشي یوت افیر د دې لپاره هیواد خټک خان سیکرټري لپاره عمران خان سیکرټري اطلاعات چې کوم د ضلعي ترجمان وي هغه لپاره د محمد اسماعیل خان نوم راغلی دی خان دی مونږ سره چې هغې کې چنګیز خان لپاره فریق خان سیکرټري لپاره احسان الله وزیر نواز خټک ایډوکیټ جنرل سیکرټري لپاره حاجی توفیق صاحب ابراهیم شاه صاحب نائب صدران کم چې سلور دی ورګه جنرال سیکرټري او صدر باقي د لپاره نور عالم خان ایډوکیټ نائب صدر د لپاره سمت پراچا د لپاره تجمل شاه غیور خټک صاحب نوم راغلی دی عزتمندو د جنرال سیکرټري لپاره د اطلس خټک صاحب نوم دی دوی ته خواست دی چې راشي متفقه طور باندې زاهد خان وی ته خواست دی چې راشي دی عزتمندو ته چې کوم په مختلف عہدو باندې راغلل د زړه د کومې نه مبارکي وایم او انشاءالله تاسو ته ډېره مهرباني دي چې زه د عوامي نشل پارټۍ کارکون یم زه د عوامي نشل پارټۍ آیین او منشور سره مکمل اتفاق لرم او د دې ورولو دپاره او د پارټۍ د ترقۍ لپاره هر قسمه جاني او مالي قرباني ته قربانۍ ته تیار او زه د خپل باچا خان د فلسفې او د هغوی د کوم د خدای خدمتګار تسلسل دی د هغې د جاري ساتلو لپاره او کوم
دا پکې دې کې لیکلي نه دی نه بیا وایي چې د باچا خان د سوچ او فکر د فلسفې او د خدای خدمتګار د هغې د تسلسل په رڼا کې به خپل د عوامي نشر پارټۍ خدمت جاري ساتي. مهرباني مبارکه. او د عوامي نشر پارټۍ ټول ځینې ممبران، کونسلران او زمونږ کارکونان، سالاران، نوجوانان، د پی ایس ایف ملګرو ته، ټول مرانو صاحبانو ته، ټولو ته، د میډیا ملګرو ته ډېر د زړه د کومې شکریه ادا کوم چې دوی موږ ته دونه قیمتي وخت راکړ، ډېر په ټایم باندې موږ ته ځان ورسولو. زموږ دا پروګرام یې ډېر په ښکلي طریقې سره کور کړو. زما ملګرو چې څنګه د الیکشن زیاته بیا به موږ په نوښار کې مخکې خبرې کړي دي او بیا به کوو، خو د پارټۍ د پرمختګ خبرې وایي او انشاءالله دا به یو ډېر زورور تسلسل سره انشاءالله دلته د دې آغاز کېږي انشاءالله ستاسو په مرسته سره. زما ملګرو دا د صدارت اوضاع ماته هېڅ اهمیت نه لري. په دې باندې زما مخکې مشرانو سره خبرې شوي وي. ماته دا او دا د باچا خان بابا د فلسفې پیروکار ته دا لکه داسې دا لکه سوټې د غني خان بابا خبره لکه سوټې په ډېره اصلي مقصد د دې قوم خدمت کول دي او د باچا خان بابا هغه سوچ او فکر چې کوم کې د پښتنو میاندو خویندو د چار چاپېوالۍ عزت دی، چې په کوم کې د پښتنو مشرانو د پټکي عزت دی او د ورورولۍ درس دی او پرمختګ دی د نورو قومونو سره د دې سیالۍ دور دی. زما ملګرو مونږ به د ټولو نه اول یو د جرګې کمیټي جوړو په دې نوښار کې او چې زموږ دا څونه خفه ملګري چې کوم دي چې د بله مرغه د دې فارمسازۍ د پروسس کې په څه وجوهاتو باندې پاتې شو، نو هغوی سره به کینو او مخکې پارټۍ کې عهدې هم ډېرې دي او د پارټۍ دپاره د عهدو ضرورت نشته دی چې د هغوی کوم مقاصد دي، د هغوی کومه خیالات دي، هغه به ټول یو ځای کوو او زه د نوښار دا سور بیرغ د باچا خان بابا په یوازې د اوچتولو جوګه نه یم. دا ستاسو دا ډېر وزن لري. د دې وزن اوچتولو دپاره به ما سره چې کوم په دې حال کې ناست ملګري دي او چې کوم د باچا خان بابا د دې سور بیرغ ډېر په جان دعوه کوي. انشاءالله موږ به ټول د دې پښتني خاورې دپاره د باچا خان بابا د سرې جنډې د رهنمایي په شکل کې د هر قرباني ورکوو انشاءالله او په دې نوښار کې موږ په د صوبې چې کوم زموږ سوچ دی د ولیده او اتفاق جوړول دي، نو بیا که موږ په نوښار کې د دغې پښتونولۍ جوړولو دپاره، د دغه اتفاق جوړولو دپاره، د دغه ورورولۍ جوړولو دپاره یو ځای نه شو او څه کوشش مو نه کو، نو بیا به زموږ نامه بلکل په دې صف کې اړو په کار نه ده. د دې جنګې شریکې لاندې موږ سره د دوی ملاتړ دی. الله پاک د نوښار بیا هغه دور ته ورسوي چې په دې کې به زموږ 15 ایم پي ایګانو او 2 ایم ایل ایګان کو. تاسو چې په دې 10 کالو کې زموږ د نوښار د 12 کالو شو چې په دې نوښار د پارټۍ صرف آئیني تقاضې پوره کوو، د زړه د ولولې او د جذبې نه کار نه کوو، نو صرف په دې باندې هم کار نه کېږي. ګورئ موږ به هغه ورورولۍ تازه کوو چې په کوم کې به موږ په اپوزیشن اصول چې زموږ اتفاق و. ملګرو زه ستاسو ډېر وخت نه لمه، ستاسو ډېره ډېره شکریه چې تاسو موږ د دې جوګه وګڼلو. انشاءالله الله پاک دې موږ ته همت او طاقت راکړي چې پوره په دې باندې موږ ټول کې بروزو او انشاءالله ستاسو دعاګانې به راسره او دا قافله به انشاءالله په شریکه بوځو. الله پاک به بریالي او طاقت ورکړي چې هغوی دا پارټي راوچته کړي په نوښار کې او دغه شان دي چې په ټوله صوبه کې ځای مخکې څنګه وویلی شو، اول به دلته چې څومره د صوبایي اسمبلۍ او د قومي اسمبلۍ سیټونه به وو هغه به عوامي نشنل پارټۍ اخیست. اوس انشاءالله که موږ بیا یې مات وکړو، څه راته بېګا تحریک انصاف والو کار وکړو، نو انشاءالله دا به
ډېر لوی ماتون غواړي. ورولي د هغه ټایم نه تر اوسه پورې راوستو دپاره او بیا مخکې بیوو دپاره د هغې دپاره یو تنظیم ضرورتي، یو ارګنایزیشن ضرورتي او دا نن چې کوم عمل وشو او ترسره شو نو دا هم د هغې کړی حصه ده. او ټولو نه اول زه دې ملګرو ته چې کوم اوس منتخب شو او هغې ته عهدې میلاو شوي او عهدې نه چې چا ته ذمهدارۍ میلاو شوي په چا باندې ذمهدارۍ واچولې شوي یا راغلې په باندې نو هغې ته مبارکي م ورکوم او ورسره تمه او امید لرم چې دوی به د دې خپلې عهدې سره انشاءالله صاف کوي. ملګرو موږ ډېرو ځایونو کې لیدلي دي اول په خپله حلقه کې بیا دا زه زیاتر خپلې حلقې پورې کنفاین وم او هغې نه چې بیا د صوبې عهده راته راغله او هغې کې مختلفو نورو ضلعو ته لاړو نو بیا هم دا ولیده چې زموږ ملګرو په عهدو باندې که خپلو کې یو بل سره جګړه راشي خو که هغه میلاو شي نو پکې دغه ډېره لویه مسله ده. انشاءالله د دې نه به ټول په شریکه باندې اول زه او بیا تاسو موږ ټول به د دې نه ځان بچ کوو او چې چاته څه عهده میلاو ده ملګرو زه سمودي دپاره دا ډېر ګران کار دی، دا اسانې خبرې نه دي. په دې ټایم کې سړی ډېر خوشحاله خلک ورته څېرې هم واچوي، لاسونه ورته هم غړکوي، کشران دغه دی نه زنده‌باد او دغه نارې هم ووایي، د عزم عزم نارې ورته هم ووایي. خو چې بیا دا کله لکه زموږ په شاته دا 1500 شل شپې د کوره بهر کېږي بیا یې پته لګي چې د سیس کې څه زور شته او که نشته. دوی بیلټ وتړو، دا به پسې ټایم راپاسي، دا به په یو نوټس هم راپاسي او دا به په یو پوسټ هم راپاسي. ستاسو نه عزیزانو تپوس کوم چې 1520 کسان په دې نوښار کې جلسې له پکاري، جلوس له پکاري، میټینګ له پکاري، احتجاج له پکاري چې صرف دا خلک راځي دا لږ دي که دا ډېر دي؟ 15,000 او 1300 کسان څه ګپ خو نه دی که نه دي؟ روغې روغې جلسې هم 1000 او 1200 نه کېږي. دا به لږ دي تنظیم کول غواړي. موږ به د سر نه بلکل د ضلع نه والا تر د ویلج کونسل د عهدهدار پورې د هغه ټلیفون نمبر، د هغه کلی او د هغه عهده دا ریکارډ به موږ د ضلعو نه سرلښکر ډېر عظیم ډېر لوی سړی میا افتخار حسین صاحب راغواړم او خواست کوم چې خپلې قیمتي خبرې تاسو ته وکړي. میا افتخار حسین غازی میا افتخار حسین زه تاسو ناول په دې جنیور کې دې پارټۍ باندې بختور کړو، پارټۍ د خپلې په دې بختور کړي. زه ګرانو ملګرو کې د دې وخت مناسبت سره زه به زر خبره وکړم. د ټول ناول خو دا چې زموږ دې صوبې ته چې کومه خبره راپېښه ده هغه دهشتګردي ده. زموږ پریارټي چې کوم دی نو هغه امن او زموږ په دې کې تر اوسه پورې په پاکستان کې دا خبره چا ونه منله 40 کالو راسې پښتانه مري خو هېڅوک نه وایي چې دهشتګردي یو مسله ده او امن راوستل غواړي. نه د مرکزي حکومت پرایورټي ده او نه د صوبایي حکومت پرایورټي ده. د صوبایي حکومت دا پرایورټي ده چې باني رها کوو، د مرکزي دا پرایورټي ده چې باني نه رها کوو. بس دا دوه مسلې دي. یو مسله ده دواړو نښتې دي او په دې کې د پښتنو تبعی ده. په دې کې کمې فایدې دي دې دواړو ته چې د صوبې او د مرکز جګړه نو یې نفسي واټ به نه کېږي، د مرکز نه به پیسې نه راځي. بس خبره اسانه ده ځکه چې وزیر اعلی خو جنګ ته تیار دی خو د مرکز نه د پیسو راوړو ته تیار دی. ځکه به نه کېږي چې زه وسایلو باندې اختیار غواړم، دوی ما په وسایلو اختیار نه راکړي. په دې دوران کې به چې کوم دی د دې جنګ روان وي خو زما د صوبایي خودمختیاري زما خپل حق دا به ما ته نه میلاوي. بس دې کې ای خوشحالي. بیا بله خوشحالي دا ده
چې دهشتګردي به کوي. دهشتګردي چې کوي نو نن تاسو لاړ شئ په پاړه چنار کې څه کېږي. یو طرف ته چې کوم دی په کانوی باندې اټیک کېږي. کانوی باندې ولې اټیک کېږي؟ هم دوی راغونډه کړه او د شروع په ورځ به تله دی وتې د زیارت په ورځ لاړ شي. نن موږ سره نفري نشته. نو 200 تقریبا ګاډي برابر کړو. نو د هغې څوکیداري چا کوله؟ شپږ پولیس والا. د 200 ګاډو څوکیداري شپږ پولیس. دا خندا وه که نه وه؟ دا خو لکه مل ملاپ و. او چې کله منځته شو نو یو ځای پرې ډزې شو، نو بیا پرې ډزې شو، نو بیا پرې ډزې شوې. نو دا پښتنو نه دي کړي، ځکه پښتانه ښځې نه ولي، ای ماشومان نه ولي. دا اجرتي قاتلانو چې دا چا راوستي دي د دې به وروستو پته لګي. بانه یې څه جوړه کړه چې دا په شیعګانو باندې سنیانو ډزې وکړي او په سبا باندې بیا او د شپې د سنیانو په کورونو باندې ورغی. او تر دې پورې چې د سنیانو د کورونو نه 12 ښځې راوستې ژوندی او هغه یې اغوا کړي. دا پښتانه نه کوي، دا مجرتي قاتلانو کړي. غرض دا چې دا پلانټډ سکیم و چې دلته فرقهوارانه فسادات جوړ شي. او فرقهوارانه فسادات دی ته ځکه فایده کوي چې هسې دهشتګردي کېږي نو خلک وایي پولیس څه کوي، دا فوج څه کوي، لیویس څه کوي، حکومت څه کوي. خو فرقهوارانه فسادات کې بیا دی وایي چې دې کې خو زمونې چلېږي. نو دا فرقهوارانه فسادات د پاړه چنار نه شروع شو، کوټه پورې راغله. نن هم پکې چې کوم دی نو جنګ روان دی، نن هم خلک وایي او دا به داسې خورېږي. حقیقت کې شیعه او سني فسادات نه دي. شیعه او سني فسادات رنګ ورکوي او رنګ د دې لپاره ورکوي چې کار طرف ته مري نو چې د شیعه خلک مړه شي نو سني خوشحال شي، چې سني مړ شي نو شیعه خوشحال شي. نو چې د خدای او رسول وایي چې تا یو بېګناه سړی مړ کړو نو ټول انسانیت قتل به وکړو. نو چې ته یو کلمګو مړ کې ته به وایې چې ګینه ما زه به جنت ته ځم. او دا سازش څوک کوي؟ دا هغه څوک کوي چې هغې پاړه چنار خالي کول غواړي، د پاړه چنار په وسایلو قبضه کول غواړي او د هغه ځای نه به یې کډې وکړي. نو شیعه به سني ولي او سني به شیعه ولي، چې کوم پاتې شي به کډې وکړي. او چې کوم سړی پاړه چنار خالي غواړي خوشحال شي. نو تاسو په دې نه پوهېږئ چې کوم خلک خوشحالېږي. یاره چې په پاړه چنار کې شیعه او سني فسادات دي نو په دې وزیرستان کې څه چل دی؟ هلته ولې کرفیو ده؟ په ډیر خان کې څه چل دی؟ په بنو کې څه چل دی؟ په باجوړ کې څه چل دی؟ دهشتګردي دی وایي چې په یو په نوم جاري وي. او په څه جاري ده؟ ولې د تیرا خلک نن په تیرا کې جنګ دی او د تیرا په جنګ کې چې کوم دی زما د هغه ځای افریدي ټولو کډه وکړه او دوی په خپلو کې جنګ کوي. دا دهشتګرد دی او دا فوج دی او زما خل راووت. هغه د چلغوزو کاروبار به یې کوه هغه هم ورته پاتې شو. لہذا دلته یو لوی پلیننګ دی دا د 40 کالو راسي چې پښتانه په یو نه یو شکل کې د دې ځای نه یا کډې وکړي او یا مړه شي. خو موږ هم دی ته وایو چې کارونه لوی خدای کوي. دا ارمان به خدای نه پوره کوي. پښتانه به تر هغې پورې چې تر څو یې خپل حق نه ګټلی او تاسو سره حساب کتاب دا ګران ملګر نه تېر وي، د دې ورځې دپاره تېر وي. او مونږ چې چاته حواله کوي نو نن د دې صوبې 14 کاله چې کوم دی حکومت وشو، دې د جنګ جګړو نه بغیر بل کار کړی دی. د دې 3 وزیراعلیګان خو تاسو ته یاد شي چې د دې ځای نه د سرکاري خرچه باندې دا ټک نه وروړي چې د دې حکومت هم احتجاج کوي چې حکومت یې لاړ شو هم احتجاج کوي. دا فتنه ده، فتنه دا ځکه فتنه ده چې دا ریل قوت نه دی، دا پولیټیکل قوت نه دی. دا اسټیبلیشمنټ د سیاسي خلکو په مقابله کې روغ کېو. دا د اسټیبلیشمنټ په جوړه کې ناستو او هغه د یو سیټ نه چې کوم دی د ده نه یو لویه بلا جوړه کړه. اوس چې دا بلا ورته اړمه شوه اوس د دې بلا نه لاسونه پرې کوي او کله تخپې پرې کوي. نو اوس د عمران خان په خپله پاټۍ اعتبار نشته، دی په مینت روغ کړی ده خپله ښځه، عدالت ته مینت کړی دی او دوی وزیر اعلی چې کوم دی اسټیبلیشمنټ ته مینت کړی دی چې که نور څوک پرېږدی که نه خو دا ښځه خو وله پرېږده.
نو موږ د اسټابلیشمنټ ته وایو چې نن ولې خفه کېږي چې ښځه در باندې دره ده وایي دا ټول قصور د دې ښځې دی ټول قصور د ښځې دی ستا دی چې تا راپرېښې نو ډبل ګیم کوه دا ښځه چا رها کړه او په څه باندې رها شوه دې ورځې له رها شوه چې دلته یې د عمران ورته وی چې زما د خلکو نور باندې اعتبار نشته نو که دا لاړه نو کاروبار به ټیټ شي نو د اسلام آباد طرف نه خور شو او دلته نه چې کوم دی ښځه شو او موږ ته به څه وایي تاسو خو خانداني سیاست کوئ ستاسو په پارټۍ کې خو چې کوم دی بس پلار دی او زوی دی او بیا ورپسې زوی دی او زوی دی نن خو د ده زامن راځي نه د هغې مور خو هوښیاره ده که نه خو انګرېزه ده او ورته وایي دا لالې پالې په خپله کوه چې ښې ورځ راشي بیا به دا شي هغه زامن ورته نه راپرېږدي نو یو یې خور ته وایي او بل یې چې کوم دی نو ښځې ته وایي ښځه هم بس دغې باندې خبرې ګرانې دي خو به هر کیف دی ته ووایي او بېګا تاسو کتل چې د پی ټي آی په یو لیډر باندې اعتبار نشته دې پورې چې وزیر اعلی شپږ وزل د تښتېدو کوشش وکړو ورکرانو ورته وایي تختې به نه او ورته یې نه تختم وایي ته دوه ځل تښتېدلی په درېم ځل څنګه اعتبار وکړو خدای شته چې دومره تنه چاوي او دومره غټ برېت او لا ورپسې زلف یې پرې نو که سړي کې سوتر غیرت وي وکني خو د دې خپلو برېتونه به شرمېدلی او ده به چې کوم دی دغلته قرباني ورکړې وه هر ځل راچخسي پښتانه دې په شرمونو شرم یا ځم او چې ځې نو بیا سر ورکړه خو واپس مه راځه او بې غیرتي مه کوه نو بشرا بیبي ورته وایي چې ته به هم نه ځې نو دی عمران رضا کړو او اسټابلیشمنټ وایي چې داسې او داسې د عمران سره د شپې ملاقات ولا څوک دا شپه په شپه دی څنګه لاړ شي خو ته ونه کړې نو دی لاړل نو عمران رضا نو زه نه ویم د دی هغه خپل چې د دی ترجمان دی هغه وایي چې عمران خو رضا و هغه کوم ځای دی سنجاني ورته وایي که سنجاني وایي سنجاني سره رضا شوی بشرا بیبي ورته وایي چې نه که عمران رضا وي او که نه زه رضا نه یم ځو به ډي چوک ته به ځکه د پښتنو بچو ته وایي تاسو ډېر غیرتیان او زما دا غیرتیان نه دي دا خریړي دی وایي چې ګینې مونږ پښتانه یو خو چې هغه یې ورته په رښتیا ځان وښو نو نه چې کوم دی نو نه پیر نیوه نه چې کوم دی زلفان واله او نه دریو او بیا فریاد کولو دومره راکې مړی شو دومره مړه شو او چې پولیس مړ شو نو د هغې هم تماشې کولې تاسو چې په یې ورختئ نو تماشې هم کولې دا ټول ګیم د اسټابلیشمنټ دی چې دواړه مخ ته یې ورلګولی دی نیغ په نیغه پالیسي پکار دا څنګه خبره ده چې ته یو ته وایې ګرم شه بل ته وایې سوړ شه دا چې کوم دی د پیشو او د مږې جګړه ده دی په خپلو کې یو بل سره چې کوم دی میل ملاپ دی نن هم په اسټابلیشمنټ کې د فیض حمید خلق دی او دا سیکنډ اسټابلیشمنټ دوه حصې دی یو فرست اسټابلیشمنټ نمبر 1 او اسټابلیشمنټ نمبر 2 نمبر 1 چې کوم دی هغه اصلي دی چې د آرمي چیف د لاندې کار کوي بل نمبر 2 دی چې هغه د فیض حمید د لاندې اوس کار کوي او بده خبره که زه دا وایم پی ټي آی والا دومره په عمران نه دي خفه اصلي په فیض حمید خفه دي چا بیا هغه سره وکړي خو دی یعنې نه وایي دا پیرني چې ګرمه کړې ده فیض حمید ورته ویلي تر هغې پورې به نه کښېني چې تر څو مور نه لګولي ځکه چې هغه ګیر دی او چې هغه ګیر دی نو هغې نه پس ته بیا د ده نمبر دی لہذا دا د یو ګیم حصه ده او د هغې ګیم په حصه کې چې کوم دی نن پاکستان اقتصادي طور تباه شو د بار نه خلک راځي هغې کوم امپریشن لري او بیا دوی جړه او فریاد کوي لہذا مونږ دا خبره په دې بنیاد کول غواړو چې دی په جیل کې دی سهار او ماښام ملاقاتونه کوي نو راپرېږدی دی که نه دا څنګه جیل د جیل نه احکامات جاري کوي د جیل نه فیصلې کوي سهار او ماښام ورسره خلک ځي نو د دې نه خو دی چې رها وی نو ښه به وه همدا دا عمران و که نه چې کله رها وزیر اعظم نو د لوکل باډیز دپاره ورته سړی نه میلاوېده الیکشن دپاره او کار هم دغه د خوښې کېږي لہذا اسټابلیشمنټ د پاکستان مرکزي حکومت دی د ډبل ګیم پرېږدي
د آئین د لاندې نیغ په نیغ هغه کار دی وکړي کوم چې په رښتیا باندې د دې ملک دپاره پکار دی. جیل خو باچا خان تېر کړی او بار به خلک پورې او زه به محفوظه یم. د دې نه ښه جیل کم دی. دا خو سم تیار جیل دی. باچا خان 15 کاله په اریپور کې زبان بندي وه، کې د تنهایي تېره کړې وه چې راووتو ژبه یې نه خوځېده، چا ورسره ملاقات نه کوه. په پنجره کې اوس هم په اریپور کې د باچا خان په نوم پنجره ده، هغې کې بیا ولې داسې روټۍ ورکوله لکه چې په دې سرکس کې خلک ازمري روټۍ ورکوي. دا خو هم لیدلي، داسې به باچا خان نه ورکوله. 15 کاله یې مسلسل ساتلی. دلته چې کوم دی د بالاحصار په قلعه کې 3.5 کاله ساتلی و په یو ورکوټي شي کې